ګورئ اوس وی ریاست مدینه دی، خدای دې په دغه خولې کې دا جبه وچکا. ریاست مدینه شرمای په دې باندې تا په دې ملک کې سود بند کړی چې دا ریاست مدینه شي. تا په دې ملک کې رنډه بازي بند کړې ده. تا په دې ملک کې په دې ټي وي ګانو باندې دا فاحشه او ښځې چې بربنډې ناستې دي دا مدني ریاست دی چې دا کوم انکران دي په دې ټي وي ګانو باندې مونږ تاسو ورته ګورو او هغه سر بربنډې او سړی بربنډې ښځې ناستې دي او هر اندام د بدکارۍ دعوت ورکوي. دا د انګریزانو په زمانه کې و دا شی. رو دا د انګریزانو غلامان دي ځکه د هغې نه حال بدتر دی. د انګریزانو د زمانې نه حال بدتر دی او چې چا په هغه زمانه کې د امن وخت تېر کړی هغه به اوس په سرو سترګو ویاړي چې دا پاکستان خو مونږ د اسلام او د دین دپاره جوړو که نه، نو هغه دین خو مونږ ته اوس هم دا ظالمان نه راپرېږدي. اوس هم باندې داسې خلک ناست دی چې څوک وایي چې دین کو تخت پر لانا ہے وی دا دهشتګرد دی. د انګریزانو په زمانه کې علما دهشتګردو، مشایخ دهشتګردو. د انګریزانو په زمانه کې خو د علماو یو قدر وی که د امن خلق دی خو همدا دی که قوم ته دین ورکوونکي او قوم ته خیرخواهي ورکوونکي خلق دی خو همدا علما دي که نه.